नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल मुनख़निक़तु वल मawक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु व मा अकला as-सब'u इल्ला मा ज़क्कैतुम व मा ज़ुबिहा अला an-नुसबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم। सूरत अल-माइदा अगम पारा 3 नंबर आयत के मक्के यतुल की इजमाली मुहर्रमात जिक्र छू चिकम सारवी हराम दी अवलनी आयत की इल्ला मा युतला अलैकुम की आवाज़ जिक्र छू। उस परी आयत की करीमा की मुहर्रमात सारवी आवाज़ तफसीलन जिक्र की। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई मुर्दार बंदा सवाल हराम कमसारवी बगैर शरई तरीके सर हलाल शी या बगैर शरई तरीके सर मर्शी आगा मुर्दार लक मिसाल यो सारवी अगल चा पसर बांधी गुजार वर्क मर्श दमर शरीयत ना खिलाफ ना मुर्दार या मिसाल चावल दा जहरस्तन वाला मर्श या मिसाल यो सारवी दी बीमार यो मर्श दा बगैर शरई तरीके सर हलाल न चुबल के मर्श दा मुर्दार। जाहिलियत पर ज़माने की काफिरान उदा साजवे खोड़ल अल्लाह पाक फरमाई थी मुर्दार लेकिन मुसलमान पाक की अल्लाह पाक की खुरई न पाक सीजन खुरई उदा मुर्दार अदा मखरई या यो सारवी हलाल जुवंदी और चाहते हैं यो अंदाम कटकन दग अंदाम मुर्दार दा बना खोई एक सारवी समदम जो पद टिकट दा पच टिकट दा पे मुर्दार दा बना हाँ हलाल ने को बिया टिकट कट के लास्ट टिकट के बिया पड़े चिजवंदी में उदा टिकट दा मुर्दार वे बिन बना खोई जाहिलियत पर ज़माने की बदी काफिरान दावी नजान लगर्म को दावे पकड़ा या बेदा पड़ा बेदुल की बिना चल काला रखी चेले रखी वामी काला रखी अदा बेदुल की बिना दा पलिता अलबत्ता दा वक्त बिना लका सारवी हलाल गम मजेदार बिना तिलाड़ और कल चिबिया को के तो बदे वक्त बाकी बिना दगा बिना बिया पाक दा बेदुल की ने दा हलाल द्रीम दा जाहिलियत पर ज़माने की बहल को खिंजीरान पड़े अल्लाह पाक दागीम तरतीब की खिंजीर मुर्दार दी ददी ख्वारल ददी साजल ददी खरसवल दा बिल्कुल हराम ददी न पैदा
مسلمانان بدان خوري او نه هغه چیز خوري چې هغه کې د خنزیر غوښه یا واز وغیرہ استعمال شي. وسم دا کافران ټول سارو او زناور کې شوق چې خوري خنزیر او کافر مسلمانان الله د خنزیر د خوړلو نه منع کوي. بلکې ساروی چې الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې قرباني شي هغه خپلدار دي. کافرانو په خپل خدایانو په نومونو باندې ساروی حلالول، دا د لات په نوم باندې حلال، د منات په نوم حلال، د عزا په نوم حلال، دا څه وی الله پاک فرمایي چې دا غیر الله په نوم پیدا کړی وي ما دې او ته حلاله د بل چا په نوم دا حرام دا نه خوري. بیا په دې کې مفسرین فرمایي چې په خولي د ذکر کول کې اعتبار نشته، د نیت کې اعتبار. اوس چې سړی په خولي باندې وي بسم الله الله اکبر او نیت دار چې په دې د پلانې گذر خوشالي کې دالو نیت دا وي چې د بزدان نزدیک تعظیم د غیر الله چې مقصود دی تعظیم د غیر الله وی اگر چې په خولي الله اخر بیا مردار ستاسو مقصود دا وي چې د الله خوشاله نو خیر دې د دې سي ثوابونه د صدقې ثواب دې بزرگ ته ورسي ثواب مسله جدا ده. خو نیت په الله رضا کولې نیت په بزرگ او چې رضا کول نه وي. ساروی پیدا کړی الله دې نوم د الله وی رضا د الله وی. یو سړی قرباني کی د بلار د پار ډیر ښه، د مور د پار ډیر ښه، صدقه کی د بلار د پار ډیر ښه، صحابو د پار ډیر ښه، پیغمبران د پار صحیح ده. او ثوابونه به غي ته باقي نیت په کې دا غي نه کې چې دا به دې خوشاله ول بد الله کې ثوابونه به غي. او ځاخره کې رجالتون د داتې ګونه وروړي دې مقبرو ته دې منجورانو او څوک پر ساروی راوي پیدا مې د کاکا سے منښت دا ساروی مردار دا بنخل وما اهل لغير الله. بل هغه ساروی چې هغه پانشي شي پړې مړې راکوش او پړشو مړې یې خپشو دا مردار دی. والموقوذه هغه ساروی چې په یو درن سید باندې گزار ورکړي پلرګي په سر وې مرشي پکانی په سر وې مرشي او نن سبا دور کې په دز باندې مرشي په تاسو چل کړي خلک په چریز زموږ ته د خلک کار کوي نو چریز دا یو نظر ټوپکی یو میلا په دې باندې دز کې دا کار په خلک کوي که ژوندې دې ګیر کو او حلال دې کو بچاړه چاقو حلال او که پډز باندې مرشو ته ورسې نو راواز او خدایا مردار ذکر دا ګولې دا تیرنی دا ګولې چې دا سوري کې دي کار کې مدد دي بارود زوري دا مردار دې په موضوع کې راځي. بل والمترديه یو وجد نه یو ساروي راپري وته غرنا راپري وته کوټې نه راپري وته لاندې او وی کې پري وته مرشو دا مردار. والنذبيحه یو ساروي او لګیدو بل ساروي په خر باندې وو او مرشو ګاډي وسره سجند کو مرشو دا مردار. او بل وما اكل السبع زناور په درندراغ او او خورو ماتي کو مرشو که مثال له و پیرا یا بل یو بلا پیران او ساګړې او بلا چيلې او بلا اداغي د چک توجه اداغي د خړلو د وجه مرشو دا مردار. البته په چکل کول تو ضرورت سي او چاړه چاپو به د راخ کو لا ژوند دیو اوس حلال او کنا غمر کړو بیا مردار. او بل د زاهدت په زمانہ کې خلکو د بوتان په نوم باندې منښت کوي یا پغشو باندې د اختیار مال پغشو باندې به تقسیم مال نه یو څوک دي
او یو صنم د بت په نوم باندې هغه بت چې د هغې شکل صورت نی هغې ته نسب او هغه بت چې د هغې شکل صورت لاسونه خپل غوږونه جوړې هغې ته صنم و نو کافرانو به د دې بت په نوم باندې قرباني کو هغه به مردار او یا جاهلیت په زمانه کې به دې خپل تقسیم کړو منجور به د بت سره ناستو چې دیو اهم کار اراده په وکړه نو منجور ته بلال چې سیمه زما د فلاني طرف ته اراده د زلال شم په لال نشم هغه سره په ګډي کې درې غشي په یو باندې بلیکلو امرنی ربي په بل باندې بلیکلو نهانی ربي او په بل باندې بلیکلو خالی چې په کوم بلیکلو امرنی ورته اجازه ته خپل کار تا ته وي دا خود به یادو چې د اجازه ته زور ځکار کوم پکم بچی لیکلی نهانی نو دی خود بتا وی ته منه کې چې کال لپاره خدا کار مکو نو یو کال به دا کار دی بیا نکو او چې کوم بخالیو نو دوباره به بیا نمبر چک کو چې زما بوس بیا سره اخی نو نهانی بچو په یو کال پورې بتا کار نکو کال به انتظار کو بیا به سیب لراغ منجور تا چې سیب دا کار وکړو نکو جاهلیت زمانہ اللہ جل شانہ فرمائی کہ دې طریقے سره قربانی کې دا هم مردار بیا پدې آیت اخره کې الله پاک آیت الفاظ نازل اليوم اکملت لكم دینکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع په میدان د عرفات کې ورځ د جمعې او د آیاتونو په الفاظ په نازل چې ما پتا زمانه خپل دین کامل په نعمت کې پورا کو استاد لپاره راضی کله چې دا ځای نازل شو عمر فاروق رضی الله عنه په جړا شو چاته تاسو په تاسو ولې جاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دین کامل شو خوشاله خبره وای په نبی علیہ السلام دین کامل شو دې کې منتظر دي دې کې مقتدا پیغام دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې وخت پوره شو اوس په دنیا نه تشریف وړي په دې جاړ او ما شان شو لږ وخت بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نا تشریف یې صحابه کرام په ډېر خيار خلک الفاظ آیت مورد الفیش چې دین کامل شو اوس په نبی علیہ السلام چې دین کامل شو نبی علیہ السلام په افغان او د عقیده پیغام در دلو باندې صحابه کرام په جړا شو دا ورځ د جمعې میدان د عرفات او وقت حجۃ الوداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک نازل کړ الله جل شانہ فرمایي حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی د پتا سو باندې مردار والدم او مردار او بنا بدون کې ولا الخنزير او وخنا خنزير وما الا لغير الله به او اثار جلال شي د غیر الله په نوم باندې والمنخنقۃ او اثار جربان شي والموقوذة وغساروي چاغ پدرون سیز باندې مرکلیشي والمتردیت وغساروي چو غرزولیشي والنبیحة وغساروي چبل ساروي پخکروي وما اکل السبع ساروي چوی خرید رندو مرشي الا ما ذکیت مگر اغت تاسی علال کی پشرعی طریقہ وما ذبح على النسب وغساروي چزب حقلیشي على النسب پا بطان باندی وان تستقسمو بالازلام او دا جتاسو تقسیم معلوم ہوئے پس بالازلامی پا بشبان ذالکم پس بزداستاز پار پس حرام کار اليوم ننوز یئیس الذین کفروا نا امید جواگا سانچے کافران دی من دینکم ساتو دیننا ولا تخشو پس تاسو میریگی بین وخشونی یریگی زمانا اليوم اکملت لکم دینکم ننوز باب کامل کبتا سبان دخبل دین واتممت علیکم نعمتی ومات لک بتا سبان دخبل نعمت ورضیت لکم الاسلام دین و زراج سمتا دفارق دین اسلام باندستاسو دین فمن استر بسوک چی مجبور شو فی مخمصت دڑیر لگی پا حالت کی او ددم مردار دا حرام سنن نخورا کی غیر متجانب اللیت من دین بیڈک ورکی غیر متجانب الدین مائلکی دن کی لیت من دگنام فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ پاک بخور کی مہربان ذات واقعہ الحمدللہ